Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زما د دیر د شیرینګل عزتمندو پښتنو په دین مینو خلکو مشرانو کشرانو علماء کرام او پریس برادران او خپل پولیس افسران السلام علیکم د ټولو نه مخکې خو که زما خبره لږه اوږدېږي زه به تاسو نه اجازت غواړم ځکه چې زما د زړه کیسې دي پبلک دپاره نو زه یم زه تاسو ته ښکاره کړم او که څه پیدا کوي نو زه به په دې خوشحالېږم د ټولو نه اول خو زه د رب کائنات شنشای کائنات بې حسابه شکریه ادا کوم چې یو خو یې د مسلمان په کور کې پیدا کړي او بلې پښتانه او غیرتمن پیدا کړي دا یو ډېر لوی دولت دی موږ دپاره ټولو دپاره او موږ کار څومره تعریف وکړو خو هغه کم دی کم چې د الله تعالی احسانات په موږ باندې دي زموږ صوفي شاعر عبدالرحمن بابا زه پوهېږم چې هغه کوم حمد کې د الله تعالی صفات بیان کړي دي زه یو څو شعرونه د هغې وایم هغې نه پس ته ځکه چې هغه ابتدا چې کوم د هغه د الله تعالی د نوم نه پکار ده رحمان بابا فرمایي څوک په شپه کې شي ماتاب را خېجولی د په شپه کې خېجولی ماتابان دی څوک د نور په مخ حجاب شي غوړولی د پټ کړی نور بابر کې پنهان دی او څوک یو ساس کې پریستی شي د اسمانه نزول کړی د په مونږ باندې باران دی څوک د خاورو شي یو ګل پیدا کولی پیدا کړی د خاورو ګلستان دی او څوک شي رزق رسولی هر مخلوق ته او دی د هر یو مخلوق رزق رسان دی څوک چې روح نه ایستلی په یو ماشي جم دی کړی د په روح تمام جهان دی او څوک د ځمکې نه ختلی شي اسمان ته د عیسی لره ورکړی دا مقام دی څوک د خدای سره خبرې شي کولی د موسی مشرف کړی په دا شان دی په سجود یې ځمکې سر دی لګولی په سجود یې ځمکې سر دی لګولی ځوړند سر هم په رکو سره اسمان دی او هرونه په قیام ورته ولاړه هرونه په قیام ورته ولاړه هر ګیا یې په تسبیح سره ګویان دی هر مرغه په دریاب کې ثنا وایي هر مېیه په دریاب کې ثنا وایي هر مرغه په چمن کې ثنا خوان دی که څوک وایي لیدی نشي لیدی نشي که څوک وایي نو هر چا ورته عیان دی مخلوقاتو هسې نه دی پېژندلی مخلوقاتو هسې نه دی پېژندلی لکه ده سره چې قدر د انسان دی او نه مثل نه مثال نه مکان شته دا بې مثله بې مثاله بې مکان دی او اخره کې فرمایي د زرګونو صفتونو راشه ګوره
د زرګونو صفتونو راشه ګوره چې کړه نیم صفت عبدالرحمن دی. اما بعد خصوصا علماء کرام باره کې به زه دا ویم چې دا د پیغمبر سلام وارثان دي، د دین ستنې دي. د پاره کې په دې خبره زور ورکوم چې که رهنمایي اخلئ د فتنې په دې دور کې دغه یو ځای دی چې تاسو دې علماء کرامو ته کښېنئ، د خپل بچي قرآن ته کښېنوئ، معاشره به سمېږي. چې د دې نه موږ غافله یو نو وختي طور په بله طریقه موږ معاشره سمول غواړو. د هغې مثال به داسې وي چې لکه ګنده د علماو ته کښېنو او د ټولو نه غټه ترجیح زما دا ده چې موږ په قرآن ځان پوه کړو، کوم چې زموږ دپاره د ژوند د تېرولو سنري اصول طریقه لار او دا موږ خپله کړو. رحمان با فرمایي عالمان دی روشنایی د دې دنیا، عالمان دی د تمام جهان پیشوا، او کیمیاګر خو د کیمیا په طلب ګرځي، کیمیاګر خو د کیمیا په طلب ګرځي، او همدمی د عالمانو د کیمیا. جاهلان دي په مثال د مردگانو، جاهلان دي په مثال د مردگانو، عالمان دي په مثال د مسیحا. او په مجلس د عالمانو بس رزر شي، په مجلس د عالمانو بس رزر شي، کته لوټي یا کانه د صحرا. او زه رحمان حلقه بگوش د هر عالم یم، زه رحمان حلقه بگوش د هر عالم یم، کالا دی که اوسط دی که ادنا. زه خپله د یو شاګرد په حیثیت تاسو یقین وکړئ زما غټه ترجیح دلته هم دا ده، ما ته ټیم میلاویږي، زه رهنمایي حاصلوم په حیثیت یو شاګرد یو طالب علم. ځکه ما ته پته ده چې بهتري به څنګه راځي، بهتري به دغه سره راځي چې موږ دغه لار تاسو چې دا کومې مسلې ووي دي یو یو خو زه مختصر جواب در کوم، هغې نه پس به بیا زما یو دوه ترجیحات دي چې زه څه ویل غواړم، او که په هغې باندې موږ عمل وکړو تاسو او زما پولیس انشاءالله زموږ ډېرې پریشانۍ به په هغې ختم شي. او دا د 35 سال د نوکرۍ د نچوړ خبره به زه تاسو ته دوه کوم چې 35 سال د نوکرۍ زما دا دوه خبرې دي او په دې کار پکار، او که په دغې کار وشو انشاءالله زموږ پریشانۍ ختمېږي. لومبی تاسو د دې روډ خبره وکړه شیرینګل، چونکې زما اختیار کې نه ده، خو زه دا کولی شم چې زه په دې باندې ډي سی صاحب سره میټینګ وکړم، دې کې زه لیټر وکړم، او انشاءالله دې کې به زه سبا که تاسو مانه څوک تپوس کوئ، سبا خو اتوار دی، بله ورځ به دې کې ما لیټر کړی او ستاسو دا کم خدشات کم خبرې چې دي دا به ما پاس رسولي انشاءالله. نو ګو کې هغه د پولیس کار نه دی، خو دا د ډي پي او کرک کې پاتې وم 2 کاله، زه چې ټرانسفر شوه نو اخبار یو سرخي راواغېسته او په هغې کې دا ولیکل چې میاں صاحب عوامی خدمات کی وجہ سے ڈی پی او پانی بجلی گیس مشہور ہو گئی. اخبار سرخي راغېسته نو زه دې ته نه ګورم چېرې دا شی زما د وردۍ سره تعلق ساتي او که نه ساتي. هغه اخبار ګټه سرخي راغېسته. الحمدلله هغه خلک نن بیا لګیا دي او ما سره رابطې کوي، وړاندې ځي، زه ورته وایم چې دا د رزق خبره ده،
کوم ځای کې رزق وي هغلته انسان ځي. نو دې کې به زه انشاءالله لیټر وکړم. دویمه خبره که تاسو یې وایئ که تاسو نه وایئ د قوم د قربانۍ موږ ته پته ده او هغه دا خو پرېږده چې په سوات کې د الیکشن نه مخکې میټینګ و او په هغې میټینګ کې زموږ ډي جي سید وزیر خان کله اعتراف وکړو د 100% که اگر قربانیانې کړي دي نو هغه دیر بالا کړي. نو تاسو دا د قربانۍ چې کوم دي دا تاسو ته پته نه لګي دا پاس پورې ټول خبر دي. زما آی جي صاحب هم خبر دی ولې چې دا مونږ هلته بریفینګ کې دا ټولې خبرې هغه پرېږده. چیف جسټس سپریم کورټ ثاقب نثار صاحب ډي سي صاحب د دې ګواه دی. لومبۍ خبره چې زما په خوله راغلې ده هغه دا ده چې د دیر بالا خلک پښتانه دي غیرتمند دي په دین مین خلک دي او د یوې خبرې خلک. په دې وجه زمونږ د پولیس او د عوامو هېڅ مسله نشته او موږ نه خلک خوشحاله دي. دا چیف جسټس ته زما لومبۍ خبره نه که تاسو وایئ که تاسو نه وایئ ستاسو دې دې ګواه دی چې ما لومبۍ خبره ما خپل تکالیف نه دي بیان کړي. هغه نه تاسو دا تپوس وکړئ چې لومبۍ خبره چیف جسټس ثاقب نثار ته د دې ډي پي او څه وایي. خپل پولیس تعریف مې هم نه دی کړی خپلې مسلې مې هم نه دي بیان کړي. که بیان کړي مې دي صرف او صرف دا خبره مې کړې ده چې پوهه خلک دي عزتمند خلک دي ایماندار دي او په دین مین خلک دي د خپل علماو مني او موږ ډېرې فیصلې چې کوم دی هغه په لار کوڅه کې ختمو هغه موږ پاس نه رو. په دې باندې چیف صاحب ډېر زیات خوشحاله. نو ستاسو د قوم قربانۍ هغه پټې نه دي. زمونږ افسران هم اعتراف کوي او چې موقع راشي موږ هم کوو. دا چرکیتن نه والي شرنګله پورې د چوکۍ خبره ده. انشاءالله دې کې زه ډي سي پي صاحب نه راپورټ غواړم کوم ځای کې چې د چوکو خبرې دي نو دې کې ما ته ډي سي پي صاحب راپورټ راکړي مکمل د دې مشرانو چې کوم تاثرات انشاءالله دې کې به زه لیټر وکړم. بعضې سرکاري خبرې داسې وي چې دا لږ وخت دي او دا سیز به سټارټ شي انشاءالله. او یو پیره چې ګاډی په پټلۍ ور واچوي نو زمونږ ته یقین دی ګاډی بیا رواني. نو انشاءالله دې کې به ځکه خیري د پیر په ورځ تاسو سره زما وعده ده. تاسو یو خبره وکړه یو مشر خبره وکړه چې کونی کچري وشي او وروسته بیا د هغې ریزلټ ځي. انشاءالله که زه دلته ومه اول خو د رزق خبره نو دغه تاثر به نه وي. تاسو به انشاءالله ومنئ چې تاسو کومه خبره کړې ده او کوم شی زما په وس کې دی هغه زه تاسو ته ثابتوم. چې کوم د وس نه بار دی نو به تا ته مخامخ ویم چې بهی دا مې وس دی دونه مې کولی. تاسو ای په یار کې دا ذکر وکړو چې ای په یار کې لږ احتیاط پکار دی بې ګناه کسانو باندې داویداري کېږي. نو دا ښه خبره ده. زه د پولیس ته دا ویم زه د خپل پولیس ته دا خبره ما ایسجوګانو ته میټینګ کې کړې ده چې دا ای په یار د قرآن الفاظ نه دي. بعضې خلک داسې وکړي چې وقوه دوو کسانو کړي درې پکې نور راولړي ویره دی ورله پیسه لګوي او دی ورپسې کچرو کې منډه وایي راشه د نوم هم پکې ور واچو نامې جامې سړی یو هغه په یار کې راولي. ما د خپل پولیس ته دا ویلي دي چې زما له طرفه که څوک څه وایي ماله دې راځي چې تا ته پته ولګي دا تا ته ناظم تا ته کونسلر پوزیشن درکو چې بهی دا سړی بې ګناه دی. کلیر کټ هغه باندې لاس هغې پورې ما چوه هغې پورې د هغه ګرفتاري مه کوه کومه پورې چې هغه ګناهګار ثابت شوی. زه د دې شي سخت خلاف یم بلکل خلاف یم. ډېر عزتمند خلک په داسې رپورټونو کې راښکلی شي او ستاسو د یو مشر خبره چې
چې هغه بیا 2 کاله پس بې ګناه کېږي نو هغه د بچو د سپلای پیسې او د کتاب پیسې هغه په عدالت کې لګولي. ټیک شو؟ ان شاء الله دا تاسو ما وعده ده زه د خپل پولیس ته وایم چې چوم ناست دی ډي اس پي صاحب هم ناست دی چې کوم ځای کې د یو سړي د بې ګناهۍ پته ده نو دا په یار د قرآن الفاظ نه دي ډي پي او یې ذمهوار دی. زه پوه شه زما کار پوه شه افسرانو ته به هم زه جواب ورکوم چې زه دا سړی ولې انشاءالله خو تاسو مخامخ دا خبره ډي پي پي رای چې کوم تاسو خبره وکړه چېرې ډي پي پي رای باندې هلته لازمي 2 کسه په دروغ هم پېښ شي نو هغه پرې رای ورکړي چې په یار ورکړي. ما تیر میټینګ کې دې ته ویلي چې ډي پي پي نه به رای نه اخلئ رای به نه اخلئ که کومه داسې خبرې ماله به راځئ او هغې کې به زه که ما بیا مناسب ګڼله چې ته په 100 کیسو کې یو کیس 2 ما ته ضرورت و زه به ډي پي پي نه رای والم تاسو به ډایرکټ د ډي پي پي نه رای نه اخلئ کوم داسې یو کیس یې هغه به ما ته راوړئ زه به درته ډسکس کوم ډي پي پي رای به نه اخلي. ټریفک سټاپ تاسو کومه خبره وکړه زه ګورم چې دوی به ماله رپورټ راکړي کوم ځای کې ټریفک سټاپ څونه ضرورت دی انشاءالله دا به ورته زه دغه کوم. ډي آر سي کمیټۍ کې کوم د فلش سیسټم خبره ده نو دغه څه دومره غټه خبره نه ده انشاءالله دې هفته کې درته په دغې باندې کار کوو. تاسو یو مشر دا خبره وکړه چې مفرورانی او موږ له دا اجازت راکړي چې هغه موږ د جرګې د حال ته راولو او دلته موجود زه یو عرض کوم زما اعتراض نشته زه په ورمړو کې چې سچومه ما 545 راجنامې کړې او ما به د علاقې نه روغه به مو کړه علما کونسل ما جوړ کړی او هغه ځای نه به مونږ مفوران پرېښوده چې ځه خپل میلمه سنبال که هر چاله به میلمه راغلي او 2 ورځې یا 3 ورځې پس تاڼې ته راشه. دلته دا پوزیشن چې کوم دی هغه داسې دی چې که فرض که خدا نه خواسته تا تاڼې ته مفران راوسته او د هغې مسله حل نه شوه او هغه 302 مفرور دی او د دې د تاڼې نه واپس لاړو نو ما خیال دی چې قانوني پیچیدګیانې داسې دي چې داسې چې به څوک پرې نه دي بیا هغه چې کوم مدعي دی اب یې نه پرېږدي اب ویډیو کړي چې دا یې چې دې څنګه انکار کوي دا د 4 کالو مفرورو تاڼې ته تللی او دې چې دی نو 20,000 روپۍ اخیستې پرېښي دي دا دې بیا وایي دا دې ټوپونه وایي چې ما 20,000 نه دي اخیستي هغه ویډیو له کافي ده. لہذا زما رای دا ده مفرور تاڼې ته نشي راتلی البته تاسو ته چې دا ما کومه خبره وکړه علاقه کې یو ځای مقرر کړئ هلته یې ورته غاړه باسئ چې روغ یې وشوه مفروران راولئ ته ورسره راشه موږ به هم ستا منو هم ستا په وجه به د فریقینو قدر کوو هغې له به عزت ورکوو هغې ته به موږ اتکړی هم نه چې څونه پورې چې زموږ وس دی ټیک شوه او هغلته به یې مجسټریټ ته پیش کوو چې کومه قانوني کاروایي ده دغه ځای نه خلاصېدل دي انشاءالله هغه شانتې به نو د هغې طریقه دا ده چې دا تاسو مفروران تاڼې ته مه راولئ په هغې کې وروسته بیا دا مسلې جوړېږي که روغ واوښته خو ټیک ده که ونه شوه بیا به دا مسلې دا بیا زما پاس افسران هم نه مني او قانوني طور هم دا خبره ټیک نه ده. لہذا که تاسو داسې کومې خبرې کوئ بالکل علاقه کې وکړئ خبره کلیر کړئ راشئ او هغه به سره بیا موږ انشاءالله دا چې کوم ډوک درې زه هغه چوکۍ انچارج ته وایم چې دا کوم سیند ته ګنده اوبو دا پیپونه راغلي دي چې موږ د دې علاج وکړو انشاءالله په دې باندې به هم کار کوو. راجینامه کې به پولیس تاسو سره 100% تعاون کوي 100% دا زما د ټولو نه غټ خواهش دی. اوس په کرک ډسټرکټ کې 783 راجینامې موږ وکړې په ریکارډ په 2 کالو کې 783 په هغې کې د 14 مړو راجینامه هم شته په هغې کې د 10 مړو هم شته او په هغې کې د 8 مړو دا 3
دا درې تاریخي راجنامې دا داسې راجنامې وي چې اوس فرض کړه یو فریق یو معامله کې څلور فریقین دي چې یو به رضا کو بل به وي زما پکې دوه مړه دي دی خو راجنامه کوي زه نه کوم بیا به مغه رضا کو بیا به بل وي هغه به ځان ویسو چې وایي دښمني ده دوا او زما زوی پکې مړ دی زه خدا نه منم هغه به ډېر پیچیده غونډه کې مسلې وي الحمدلله خلوصو په خلوص په وجه باندې الله تعالی هغې کې موږ ته کامیابي راکړه او ډېرې مسلې هغې کې حل شو انشاءالله مکمل به تاسو سره په راضینامه کې کوآپریشن وي خپل موبایل نمبر در کوم که کوم ځای کې تاسو وکتل چې تاسو سره زما پولیس کوآپریشن نه کوي خدای قسم چې د شپې 12 بجې د ځان را رسوم دا زما تاسو سره وعده ده زما د ټولو نه غټه ترجیح همدا ده تاسو ته چې ما کوم دوه خواهشات وي چې دا به زه تاسو ته اخیره کې ویم نو دا د هغې یو حصه ده انشاءالله تاسو راضینامه کې زه دا غواړم دا زما دیني خواهش ده موږ ټول غریبانان خلک یو زه دا غواړم چې زه تا د کچرو نه بچ کړم هغې وجه ده چې کله ستا راپورټ درج شو زه په خپل ځانم پرده نه راچوم زما پولیس چې تا نات کړی کولاوی به م بوله ته 1500 روپۍ ورکړې چې تا عدالت ته ځې نایب کوټ له به م ورکړې وکیل له خو هغه چې ته نوی درخواست کړې او ته پاس ځې بل پیس به ورکړې هغه لازمي خبره ده بیا چې ته ضمانت له ځان سره مولدار او کونسلر بوځې هغه باندې به ملته کباب او نری غوښه خورې او ټول عمر به د هغې احسان در باندې چې زه تا سره تللی وم هغلته یو ډېر لوی عذاب او زه دا غواړم چې دې عذاب نه زما نه چې څومره کېږي چې زه د دې عذاب نه خلک خلاص کړم او ستاسو دا 170 روپۍ چې دې باندې تاسو خپل ماشوم له سپلۍ والئ تاسو په خپل ماشوم له کتاب والئ او تاسو دا زما ټولو نه غټ خواهش دی او دې خواهش دپاره چې زما له تنخوا نقصان هم کېږي نو زه دې ته تیار یم د دې لپاره په ګوډي خیل خلکو ته پته ده په یو 4 ګروپو کې یو ګروپ پاسېدو وي جي زما 1,20,000 روپۍ کېږي او چې دا یې نه یې راکړي زه راجینامه نه کوم غونډه راجینامه د 4 مړو په 1,20,000 کې ځوړنده شو ما ورته چیک ورکړه په افسر ته مې ما 1,20,000 زما اکاونټ کې به دا چیک والا او دا دغه که چې زما په دې 1,20,000 په تنخوا باندې کېږي او دا خلک د عذاب نه خلاصېږي نو دا هېڅ خبره نه چار دی خیلی اگر چک کردی بیا را واپس کو اگر 2 ورځې پسې را واپس کو دا په ریکارډ دا تاسو خلکو نه پته وکړه نو چې دا زما بنیادي خواهش دی دا زما ترجیح ده او زموږ سپریم لا هم دا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم قرآن چې کوم دی دا سپریم قانون دی ریت رحیم لازم دا سپریم ریت رحیم هم دا وایي چې قرآن ویلي د سپریم لا پاکستان نو ول ورته په سپریم لا چلېږي ورمن یو دانه د ځای سې چوم ورته زه دا وضاحت کوم چې زه سپۍ برتی یم زه سپۍ برتی یم الحمدلله د الله تعالی په امداد سره عوامو سره د پولیس په وجه باندې بل هېڅ کمال نشته زه ډېر غریب سړی یم نن زه تاسو ته SSP رنګ کې ولاړ یم زه سپۍ برتی یم ما دا ټوپک هم ګرځولی دی په تڼه کې منشي پاتې یم په پېښور غټو تڼو کې مورر هم پاتې یم ASI کې مختلف عهدو کې داسې انتر دی چې په کې ډیپټي ډایرکټر هم پاتې شم الحمدلله بین الاقوامي کیسونو کې ما تفتیش هم وکړ بار حکومت ته ولاړم مختلف تفتیشونه نو زما خواهش همدغه دی چې ستاسو ته مسلې په دې کور کوڅه کې حل شي DRC لپاره د ګاډي تاسو ته خبره وکړم د ګاډي موږ سره کمې دی خو زه یې چې چوته وایم چې د دې کله داسې ضرورت وي بېشکه
پریویټ ګاډي رانیسه د هغې هغه کرۍ به زه ورکوم دا به ډي پي او ورکوي او تاسو ته به ګاډي به انشاءالله تاسو ته که داسې څه مسلې د دوو کسانو وواکي تاسو ته به ګاډي ایسیچو به تاسو ته ګاډي درکړي انشاءالله بله دا تاسو خبره وکړه چېرې په یار کېږي نو اول لږ مشران راوغواړه که دا مسله دلته حل شي نو ښه خبره وي زه هم دې خپل پولیس ته دا ویم یو سړی راپورټ کوي بېشکه راوغواړه مشران راوغواړه که مسله دلته حل شوه ډېره ښه ده مشرانو ته انتظار وکړه دا زموږ د سر ګلونه دي او زموږ لاس پرې دي د عوامو نه بغیر پولیس اسم نه دي شفتالو کې هغه ورځ دو فریقینو فایرنګ وکړو پکې ما ته هغه ډي سي پي صاحب اطلاع وکړه چې رجسټر وکړو ما ورته یې داسې وکړه چې دا کوم علما کونسل هلته ما جوړ کړی دی کوم لیزان کونسل دی مشران علما راوغواړه که چېرې مسله حل کوي پرچې مو ورکوه که مسلې حل نه کړه هغې نه پس پرچه ورکړه یو 324 کې چې پرچه ورکړې شوه نو تاسو څه خیال ډبل پرچې به کېدې که نه نو چې ډبل پرچې کېدې نو ستا دا 324 به دا به 4 کاله 5 کاله به دا کیس په عدالت کې چلېدو دا زه لیکل درکو زه عدالت کې نایب کوټ هم پاتې یم او بیا په عدالت کې سرکاري وکیل هم پاتې یم فیسای هم پاتې یم الحمدلله بیا چیف جسټس های کورټ سره میا شاکر الله جان سره دغه جوډیشل انسپکټر او پی آر او هم پاتې های کورټ کې ججز چیمبر کې مالا دفتر راکړو الحمدلله یو عزت یې راکړو بیا چې دوست محمد خان راغی نو چې کوم کیس به اوږد شو په باس کې نو هغه به اډر به وکړو چې دا تفتیش دوباره تفتیش به میا صاحب کوي زه ډي اس پي کرایم برانچ وم او هغې نه اوس ما یو کتاب جوړ پولیس اور تفتیشي جرایم په نوم باندې چې ما پولیس هغې نه پیدا وایي ډېر کسان بې ګناه الحمدلله ما د حوالات نه رایستي دي ما دا نه دي کتلي چې بهی دا تفتیش چا کړی ما دا کتلي چې انصاف څه دی دا خبره پوه شوې نو او زه دې ته دا وایم چې کله داسې خبرې بلکل بېشکه مشران راوغواړئ که مشرانو مسله حل نه کړه بیا یې په یاد څومره چې لوکل فیصلې کېږي یا ډي آر سي فیصلې کوي تاسو خبره وکړه نو موږ یو رجسټر جوړ کړی دی په تاڼه کې او هغه باقاعده د هغې اندراج کېږي تاسو ته که بیا د هغې متعلق څه خبره وي څه ضرورت وي هغه به تاسو درکوي هره تاڼه کې موږ رجسټر زه چې راغلی یم هره تاڼه کې موږ رجسټر جوړ کړی دی دا تاسو نوټس کې راولو کومه فیصله چې وشي په کومه طریقه چې وشي کوم مشران پکې هغه ټول ذکر په هغې کې که سبا کال پس 2 کاله پس دا فیصلې کاغذونه ورک شو نو د دې رجسټر نه تاسو پیدا غشتی شي ګاونډي چوکۍ والا خبره ده تاسو ته مو وي چې څومره د چوکو خبرې دي دې کې زه انشاءالله سبا بل ورځ لیټر کومه ډروپ کړی ده هغه د ډي سي پي صاحب ته د رپورټ به راکړي او هغه چې تاڼه جوړېږي نو زما هېڅ اعتراض نشته زه به پکې لیټر وکړم زه به ریکمنډیشن وکړم چې د چوکۍ په ځای دا تاڼه شي د تاڼې بولډینګ او د ډي سي پي صاحب آفس کې ډېره زموږ کمزورۍ ښایي انشاءالله دې کې چې موږ څومره کولی شو دا ستاسو هم ښایست دی زموږ هم ښایست دی نو چې څه ضرورت وي انشاءالله زه کوشش کوم چې دا درو پولیس ته د پولینګ او د پولیو د رقم خبره تاسو وکړه د پولیو ما ډي سي صاحب سره خبره کړې ده هغه پیسې هغه له راغلي او انشاءالله هغه پیسې به زما د پولیس ته میلاوېږي پرون نه بله ورځ ما سره هغه زه پېښور کې وم ما ډي سي صاحب سره رابطه وکړه هغه ویې چې ما هر څه تیار کړي دي او ستا دفتر ته یې درلېږم انشاءالله هغه خبره هغه شته دی پولینګ د رقم کوم خبره ده هغه بالحال د پاس نه څه داسې خبره نشته دی چې پولیسو به د پولینګ پیسې میلاوېږي البته دا ده چې کوم ریوارډ راغلی و 3-4 लाख روپۍ هغه ما په دې خپل پولیس باندې که د چا 200 رسېدي او که د چا 500 رسېدي
هغه ما په خپل پولیس باندې تقسیم کړي او زما د پولیس د دې ګوال اړي پیو ځان سره نه ساتي. اچھا ایو خبره تاسو وکړه چې برتی د پولیس یو مشر خبره وکړه چې دې کې مخکې و برتی کې دا نو هغه به چاندین به کېدو او سړی به خپل پیشې له به ته هغه شانتې به برتی کېده. زه دا عرض کوم چې دا برتی د ډي پي او اختیار کې اوس نه ده، زما د ډي آی جي اختیار کې هم نه ده. دا ان ټي اس یو محکمه ده او دا برتی هغې کوي. موږ نه صرف دا وغواړي چې بهی تا سره څومره سیټونه خالي دي، ما سره 50 خالي دي نو زه ورکړم چې دا 50 بیان ما له برتی کړه. هغې بیا امتحان او خپل ټیسټ او انټرویو هغه مقرر کړي، په هغې کې پولیس افسر مداخلت نه زه کولی شم، نه ډي آی جي کولی شي، نه زما آی جي کولی شي. دا یو رولز جوړ شوي دي. نو زه عرض کوم چې په دغه کې د ډي پي او یا زما د ډي آی جي ایون دا چې زما د آی جي صاحب هم اختیار نشته. مخکې به و چې کله نه ایم ټي اس محکمه جوړه ده، اوس هغې پوه شه او خدای پوه شه چې کوم قسم سړی انټرویو کوي او ما ته کوم قسم سړی راکوي، هغې کې زه مداخلت کولی شم. اچھا دا یو ورور زموږ دا شکایت وکړو چې یو ایسای سلطان دا ما د ډوک درې نه د منشیاتو په وجه باندې یا یو پرچې په وجه باندې یا تمانچې په وجه باندې، نو دا باسي مغالطۍ قطعا هغه په دې وجوهاتو باندې ما نه ټرانسفر کړی. ما تاسو به ووینئ اوس یو ډراپ تیار دی او زما دغه دا دی چې یو کال نه څوک په یو ځای کې زیات پاتې، اگر تاسو یو ورور خبره وکړه چې یاره 5 میاشتو نه زیات پاتې دا ټرانسفر کړه. زما هغه پالیسي ده چې د یو کال نه یو کال چې د چا پیریډ پوره شوی دی هغه زه ټول اخوا دې خوا کوم. انشاءالله سبا بله ورځ چې دا کوم د چا کال پوره دی په بل ځای کې دی نو هغه به موږ ټول ټرانسفر کوو. دا زموږ د پولیس خپله پالیسي ده او په دې کې هېڅ قسم زه تاسو ته دا یو خبره وکړم، هېڅ قسم سیاسي مداخلت که څوک وایي هغه باسي یوایي خبرې کوي او هغې وجه دا ده چې زه سیاسي مداخلت ولې قبول کړم. نه زه شپارس کوم او نه زه د سیټ سره الحمدلله چې ما دا الله څه وعده ده چې دې خېټه کې ما اوسه پورې ګن نه دی اچولی، نو زه څه کوم ما دپاره غوړ دی کړی. نو زه ولې سیاسي دفاع زه ولې قبول کړم. انشاءالله دا قسم خبرې څنګه دې ورور ته ما وضاحت وکړو چې دا سلطان موږ په دې نه دی ټرانسفر کړی او نه ترې زه خبر یم چې ده تمانچه کلې نیولې ده. صرف او صرف دا یو د پالیسۍ خبرې چې فرض کا ما ته چپیاتن کې د یو کس ضرورت دی او زه خپل وسایي ته ویم چې بوی چا کوم ځای کې ډېر پیریډ تېر کړی دی او هغه ما د یو نوم راوړي چې د ډېر پیریډ تېر کړی دی هغه موږ په هغه وجه باندې. نو دا محکمانه خبرې دي انشاءالله دا څه خبره به نه وي او موږ کوشش دا دی چې موږ ټول ټرانسفر پوسټینګ زه په دې ورځ به کې دا وکړم. دا ډوک دره روډ باندې چې کوم تعمیرات یا څوک څه کوي یا دا د مسالې خبره ده، دې کې به انشاءالله سبا ډي صاحب ته به زه چټۍ وکړم چونکې دا د هغې په دغه کې راځي او ډي آر سي ممبران موږ ګورو دې دپاره خپل چې کوم قانون دی د چا ټیم پوره شوی دی انشاءالله زه ډي سي پي صاحب ته وایم چې کوم نور ویلنګ مشران دي چا ریپوټیشن ښه دی بلکل هغې یو خپل قانون دی چې تا دا به څونه وخته پورې د لیزان کونسل هم یو خپل قانون دی چې لیزان ممبر به څونه وخته پورې انشاءالله په دغې باندې موږ کار کوو. دا تاسو یو دا خبره وکړه چې رئیس ایس ایچ او دې په هر کلي کې دغه کوي. بلکل زما د ایس ایچ او صاحب ته بلکې ټولو ایس ایچ اوګانو ته زما دا خواست دی چې کوم علاقې ته لاړو که فرض کا داسې موږ وخت نه شو ویشتی زما خپل طریقې کار ده زه خپل طریقې کار تاسو ته ښیم کوم کوم ځای کې زه ایس ایچ او پاتې یم یو علاقه کې به ګرځېدم د ماسپښین د مونځ ټیم به شو مونځ به مو کوو خلکو ته ویل تاسو ځئ ما هغلته به مې هغې ته د څه ته خبرې مو کړې او د هغې چې څه مسله وه به مې نوټ کړه. نو زه ایس ایچ او صاحب ته دا وایم چې په کوم کلي په کوم علاقه ته تېرېږي د مونځ ټیم دی جومات ته ورشه
خلک به دې هم پېژني چې دا زما بیت افسر دی دا زما SHO دی او د خلکو به تا سره یو مینه پیدا شي او تا ته به هغه سیکرټ انفارمیشن هم تا ته کوي نو زما خپل طریقې کار دا دی ځکه زه د خپل پولیس ته هم زه دا وایم چې بهی تاسو جومات په جومات کلي په کلي باندې لاړ شئ د دې خلکو دا حوال تپوس وکړئ کوم مسلې چې موږ حل کوی شو وجه دا ده چې دا تنخواه موږ ته میلاویږي دا د عوامو په ټیکسونو په بیانو باندې موږ ته میلاویږي نو موږ د عوامو حاکمان نه یو موږ خادمان علما چې کوم دي دا یو مولانا صاحب خبرو کړه چې دا کمیټه کې شامل کړه نو ما خو وړاندې هم دې ډي سي پي صاحب ته ویلو او SHOګانو ته ما ویلي چې څونه د جوماتونو علما دي هغه باقاعده کمیټه هغې کې به یو هم بار نه وي تعداد دې زیات وي د کمیټې هېڅ خبر نه خدا ورته ما دا خبره کړې ده چې دا به ټول په کمیټې کې وي او زه به ترې وروسته معلومات وکړم چېرې د هغې وجه څه ده کم علما دي او کم شامل شوي ولې نه دي زه راتلو سره ما دا خبره کړې وه چې ټول علما کم چې د جوماتونو دي هغه به باقاعده په کمیټې کې شامل وي ځکه چې ډېرې مسلې داسې راځي چې د هغې تعلق شریعت سره وي په هغې کې ما غونته کې سړی فیصله کوی نه شي او که کوو نو به موږ غلطه کوو په دې وجه باندې ما ترجیح دا ده چې ټول علما په کمیټې کې شامل شي اخیره کې راځو چې زما کوم ترجیحات دي هغه دا دي د ټولو نه وړاندې چې موږ دا سوچ وکړو چې زه د خپل بچي د خپل زنانه دا زه قرآن ته کښېنوم چې دوی په قرآن پوه شي دا به تاسو وایئ چې زه دا خبره ولې کوم خو دا زه د 35 سال د تجربې خبره کوم چې کله موږ دا ګاډې په پاټلۍ نه یې اچولې کله موږ دا څیز نه یې کړی تا معاشره کې بهترین راځي موږ د قرآن صرف تلاوت او د روجې مسلمانان یو خفه کېږئ ما روجه کې قرآن راوالیو او زیات نه زیات یو ختم وکړو او اوس خو زه به ورته دا ویم چې ما ته داسې هسې ګپ کې ما چاله تپوس وکړو نو ما ته وایي چې یاره جي ما دې روجه کې 18 سپارې ویلي اوس ما یو ختم نه کوي هسې زه بعضې خبره باندې ریسرچ کوم یار دا مونږ کوم سبب ته راوړو چې روجې ته پاتې شو هغه روجې ته هم پاتې نه شو چې ته په هغې کې مطلب دی چې 14 سپارې وی ته یو ختم نه کوي بیا بهتري به څنګه راځي بهتري به معاشره کې څنګه راځي کوم قانون چې ما دپاره راغلی دی بنیادي د ژوند د تېرولو او په هغې ضرورت تلاوت علما ناست دي بېشکه تلاوت کې ثواب دی خو د قرآن خو 15 حقوق دي آیا هغه 15 حقوق زه پوره کوم ما ولوله په ما ځان پوه کړه په ما عمل وکړه ما بل ته ورسوه دا صرف مولا دپاره خو نه دي زموږ یو پیشه دا جوړه شوې ده چې بهی مولوي صاحب دی نو ما دا د هغه کار دی بس مولوي صاحب ټیکهدار دی زه مبرا یم د مولوي صاحب دی نو زوی بیا مولای نه دا خو هر چا دپاره روز محشر به دا تپوس کوي ما نه ورته ته مولا وي او که نه وي مولا هغې ته وایي چې دی په قرآن په ترجمه په تفسیر پوهېږي دې ته مولا وایي او دا خو هر چا دپاره دی موږ صرف مولوي صاحب ته پرېښې ده چې به دا دی پوه شه جومات یې پوه شه او زوی یې پوه شه او خپل زوی باندې به زه د انګلیش تعلیم کوم زه به ورته قرآن نه ښیم دا معاشره خو داسې نه ټیکېږي دا قصب خو نه دی چې ما صرف مولوي صاحب ته پرېښې ده د دین قصب خو نه دی که موږ په دې سوچ نه کړو چې بهی دا موږ څه کړو لګیا او که فرض کړه صرف د دې قرآن تلاوت مقصد دی بیا الله تعالی سورت بقره کې تاسو وګورئ اهل کتابو ته اشاره ورکړي ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه دا اهل کتاب چې دي سره د خپل کتاب علم نشته دي سره د خپل قرآن علم نشته الا امانیه سوا د ارزوګانو نه سوا د خواهشاتو نه سوا د دې نه چې ناوې سره ډولۍ کې کېده او سوا د دې نه چې دو فریقینو لانجه وي نو بس راوایله قسم پې وخوره آیا دا دې نه راغلی
نو چې الله هغه ته اشاره ورکوي ومنهم میون لا يعلمون الكتاب الا امانیه نو ما ته په ځانو ته په دې آیات باندې زما استاد پوزیشن دا اکثر دا خبره کوم دي ثوابه کیو ها خنان کاکا یو توتی ساتل ناغته زفر کاکا پټی ته ونځي وی غلطه دامونه لګیدلې دی او دام کې بغیر شي پټی ته بچرګانو مرغې تلې ورګه چې دامونه وتول کوم چې پته ولګي چې زما ورانه سوق کوي نو خنان کاکا توتی ته ذکرې شي ګوره د زفر کاکا پټی ته ونځي هلته دامونه لګولې دي او غیر بشي توتی دا خبره زده کړې و یو ورځ قدرتي پاسې دو او د زفر کاکا پټی کې کېناس پدام کې خپل خطلې او چې وی چې د زفر کاکا پټی ته باندې هلته دامونه لګولې دي او د خپل نه وګیر زما استاد قرآن دا حل دیو کنه دی دا هغه توتی مثال دیو کنه دی زه پوهیږم نه ماته دا قرآن سوی زه نه پوهیږم ماته الله سوی زه به څنګه ژوند تېرو په دې باندې زه نه پوهیږم زمونږ مثال دا کله چې په دې کار نه شوی زما یقین دا دی دا معاشره دا دله زه په قانون نشم ټیک کولی صفا خبره ورته کله چې بنیادي کار نه شوی په قانون به وختي طور ټیک کړم ما تاسو ته هغه د ایران خبره وکړه چې هغه به بیا هماغه شی به کوي 2 ورځې پس بیا زه په دې کار په کار دی او دویمه خبره او قرآن وایي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم الصلح خیر په دې کې خیر دی د دوه کسانو منځ کې صلح کول چې کوم دي صلح کوي قرآن هم زده کوي هر هم معاشره ټیکي زمون د دې علماو د شاګرد په حیثیت سره زما ذهن ته یو دوه خبرې راځي او ما دې علما نه زده کوم او ډېر څه زده کړم انشاءالله زمون د تباہی او د بربادۍ دوه خبرې دي زه چې سوچ کوم چې هغه زمون عبادت تباه کوي بالکل ختم ایو دا ده چې په خېټه کې زمون حرام د حلال او حرامو تمیز نه کله چې د حلال او حرامو تمیز نه وي هر څومره عبادت چې وکړي غزیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یو نه ولا چې خېټه کې د حرام وي سلوی ورځې مونځ او داس روزه زکات حج عمره یو عبادت نه کوي من دا تمیز نه کوي دا تمیز من کې نشته که پولیس افسر دی هغه کې نشته که دکاندار دی هغه کې نشته او که پبلک دی په هغه کې نشته دا زما خېټې ته څه راځي آیا د ما لپاره دا زه خوړی شم خبره ده پیغمبر سلام نه سعد بن ابي وقاص ته تپوس کوي اے پیغمبر داسې عمل ما ته وښیه چې زه مستجاب دعوات جوړ شم پیغمبر سلام ته فرمایي اے سعد د خپل خېټه د حرام او د مشتبهات نه بچ کا په خبره وته کوي د خپل خېټه د حرام او د مشتبهات نه وساته ته مستجاب دعوات جوړ شي مستجاب دعوات هغه انسان دی چې د کلم لاسو چتای نه د ځای شرط شته نه د وخت شرط شته نه د مقام شرط شته کوم ځای کې چې لاسو چتای قبولیت استقبال لره رواني دي ته وي مستجاب الدعوات دا په لومبه شرط دغه مګر نن سوالونه کوم تاسو کته قبلي د نه قبولیت د دوه غړي و چې دی یا ساتي ادا چې مخېډو کې حرامي کوم باندې اعمالکم مالکم بیا را باندې حاکم داسې مقرر شي چې هغه زما د اعمالو وجه حاکم را باندې ظالم مقرر شي موږ به حاکم ته کنزل کوو نه هغه قرآن حدیث نه ثابت ده دا زمونږ اعمال دي که اعمال ټیک شو تا باندې به حاکم هم ټیک راشي تا باندې به حاکم هم داسې راشي چې هغه به ستا خیر پای هغه به تاسو د شپې هم جاړي د ورځې به هم جاړي ستا مصیبت کې به هم تاسو داسې لګي لکه څنګه خپل بچو سره چې لګي که چېرې اعمال زموږ ټیک دا بنیادي خبره او قرآن په دې ګواه دی
ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبت ايدي الناس. دا په وچه کې او په لمده کې چې کوم فسادونه راځي بما كتبت ايدي الناس، اے انسان دا ستا د خپل لاس قرآن پې ګواه دی. الله وایي زه خو 2% بلا نازلومه 98% ستا د خپل لاس او که ته صدقه وباسې 2% هم واپس کوم زما خو تا سره مینه دا یو میندونه زیاته ده د یو مور څونه مینه الله وایي تا سره زما مینه تو خو ما هلاکت ته نه پیدا کړې تو په خپل ځان هلاکې او وایي تا سره زما دا بیا خو دا به څنګه کېږي کله به کېږي دا په هوایي خبرو نه کېږي. دې دپاره یو شرط چې موږ به ګاډۍ په پاټلۍ اچو هغه به د الله تعالی امداد راځي چې ګاډۍ موږ په پاټلۍ نه اچوو وازونه به هم کوو تقریرونه به هم کوو هر څه به کوو دا معاشره ستانه کېږي. ګاډۍ په پاټلۍ اچول څه دي؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله وایي چې ته ما طرف ته راځې زه به تا د ګوتې نه نیسم او چې الله د ګوتې نه ونیولې تاسو نشي راغورځولی. ګاډۍ خو پاټلۍ اچوو زه ګاډۍ په پاټلۍ نه اچوم زه د قرآن حق نه ادا کوم چې قرآن حق نه ادا کوم دی به ما سره امداد څنګه کړي او دا هم موږ وایو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به زموږ شفاعت کوي دې کې شک نشته. علما ناست دي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به زموږ شکایت هم کوي کرسۍ سره به ولاړ وي روز محشر شکایت به هم کوي ګورې ښه الله ته به شکایت هم کوي موږ صرف دا اورېدلي چې زما شفاعت به کوي ٹھیک شو کنه. وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا الا زما دی امتی قران ته سپکتلی زما دی امتی قران په تاخ کې خېده او صرف ناوي سره ډولۍ د پار راغشتو او د قسم د پار به راغشتو زه نه خپېم موږ شفاعت به کوي کنه. علما ناس دي سوره فرقان کې وایي چې هلته به شکایت هم کوي په دې ځان پوهول پکار چې پیغمبر دې شکایت کوي. ما پرون دا چاته خبره کوله چې یو بل غټ مرض کې موږ مبتلا یو ډېر لوی مرض دی دوکا او ملاوټ او دا ډېر تیزۍ سره روان دی ډېر تیزۍ سره په دکان به لیکلي مکه جنسټوپ مدینه جنسټوپ صفا مروه جنسټوپ دکاندار به څلور عمرې کړي حج به کړي 98% چیزونه هغه سره د ملاوټ راځي په دکان کې ته ته موږ چې وای دا موږ څه کوله کېږي دا دا یو ګډه بدقسمتي په تېر هفته کې په ډبګرۍ کې یو خبر راله کومه ما یو 15 کټونه اخیستل د اوسپنې یو دکان ته ورغلم موږ خو دا خیال دی چې کوم اوسپنه درنه ده نو دا مضبوط هم دا خیال دی که ته پې 2 روپۍ زیاتې ورکړي خو دا مضبوطه ده. دکاندار سره ولاړو یاره کټونه وه ډېر زیات ښایسته مو خوښ نه شو داسې مې اوچت کړه درانه وو زه خیر دی ستا 10 روپۍ ریټ زیات دی په دې کې بل ځای کې یو دکاندار ما ته داسې اشاره کوي ده ته مې ویې زه راځم چې ورغلم دکاندار ما ته ویل ته جي ما ډېر چېرته لیدلی او زه ته یو خبره کوم د دې کټونو باره کې ما چېرته دې لیدلی ما وایي ما ته ډېر لیدلی ذهن هم چې جنګو نو زه په سیټي کې په کیسهخانۍ کې سپی وم هغه وخت او دا د بازار سیکرټري و ما ته لکه امداد صاحب نه ویې ما کنه اوس یې ګیره سپینه وه نو هغه تعلق هم ثابت شو ما ته وایي چې دغه کټونه ته لږ داسې الټه واړوه ویې ګوره مضمون مې کار پرې ګوره د کټ دا پیپ نه دی دا خو وروستو بیا راتاو کړي که نه خپې وله جوړي دا چې کله میږي چې ما وکتل نو دننه د سیمټو د مسالې نه پیپونه ډک کړي د سیمټو د مسالې نه ډک کړي هغه پیپونه په دې باندې د هغې وزن زیات کړی دی دا ګڼ نه دی ګڼ بازار پېښور زه پېښور سیټي کې اوسم یو خبر را یادومه نو هغه یو خر ګورې ته ولاړ ګورې نه خوړه
امالي کې وي چې ته خو بیګا ډېره ښایسته خوراکه کوله زما د خر خو ناجوړ هم نه دی تاسو یقین وکړئ هغه بوره چې موږ چک کړه په هغه بوره کې د نختر د لرګي بوره وه بوی یې کو اخر داسې خفه ولاړو مې دا بول ګوره دا بول چې زه چا ته پاتې شوم دا کومې دنیا ته پاتې شوم چې زه یې مات نه کړم یعنې تاسو یو دکان کې تاسو وګورئ تاسو ته میلاوېږي هغه ورځ ما د سپېغولو سبوس سپېغول چې ورته وایي ما چې څلور پنځه دوکانونه ټول میلاو بیا ما ته چې وویل چې عبدالرحمن مسالو والا دی په قاسم علي خان جومات ته مخامخ هغه ته د انډیا نه پیک راځي او هغه صحیح هغه بالکل A1 هندو تعالی یو شی رالیږي او هغه A1 دی او استاد مسلمان دا حل دی ځکه خو یو شاعر وایي کافر شکر به په کوپر وکړي که دې زموږ مسلماني ولیده کافر شکر به په کوپر وکړي که دې زموږ مسلماني ولیده بعضې وخت کې ډېر زیات خفه شم چې لکه دا د رزق وعده چې کوم ده دا خو خدای کړی دا خو دې کې نه ده دا د ډي پي او سیټ کې نه ده زه اوس ویمه 260 روپۍ زما تنخواه وه 280 هغې کې هم ګزاره کېده الحمدلله اوس هم کېږي اوس د هغې نه ډېره ښه کېږي نو زه د الله تعالی دا رحم او دا چې کوم په موږ باندې شوی دی نو چې زه دا ونه کړم نو خو الله تعالی عذاب به نازلېږي په موږ باندې نو رحمان بابا وایي دا 15 ورځې ژوندون چې غنیمت دی شکرانه په دا نعمت د کردګار کا او دا رخسار چې د ښایسته ترینې دی عقوبت به د لحد په خاورو خړ شي او بل یې فرمایي نه د کور نه چېرته وځم نه سفر کوم نه د کوره چېرته وځم نه سفر کوم بې سفره مې لنډېږي لار د عمر څومره ژوند دی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال چلو 100 سال بیا بسې رحمان فرمایي دا خو نشته چې به تل تر تله پای که بیا پای خو تر سلو کالو پایه دا شعر چې ویلی دی نو دی 400 سال مخکې ویلی اوس سلو کالو ته څوک نه رسېږي 400 سال مخکې دا شعر ځکه ویلی و چې هغه غذا چې کوم وه که نه هغه صحیح وه تا ته اوبه هم صحیح میلاوېدې تا ته فروټ هم صحیح میلاوېده د وټخېله خاوره هم نه وه یوریا خاوره هم نه وه حکیم محمد سعید الله دې وبخي زما استاد و ما ته یې ورځ تپوس وکړو حکیم سعید صاحب پېژنئ که وفات شوی دی ګورنر سیند هم پاتې و ما ورته ویلي دا د معدې ګیس به څنګه ختمېږي ما ته ویل دا نه ختمېږي کله چې تاسو دا یوریا او د وټخېله خاوره فصل ته نه اچوئ دا خو دې دانې سره په بوټي کې په جوارو په غنمو کې دا نه ختمېږي دا ګیس په هغه دانه کې راغلی دی دا په دوايانو نه ختمېږي مخکې به دغه سوچړې رنګ و هغې کې به طاقت و او هغې به بدن له ترقي ورکول ځکه چې 100 سال ته نشي رسېدلی حکیم سعید صاحب خبره مې وکړه پولیس افسر سره الحمدلله زما یو 15 تصانیف هم دي یو خو به تاسو ته دغه شي حلال او حرام باندې او 2007 کې ما حکیم کورس وکړو د لاهور نه الحمدلله پس ډویژن ځکه په دغه حوالې سره ما یو خبره کړې نو زما ترجیح دا خبرې دي چې قرآن چې بچي قرآن دی علما ته کینو دا د پیغمبر وسلم د دین وارثان دي ګوري د خپل علماو عزت وکړي او کله چې تاسو د خپل علماو عزت وکړئ بیا به رحم به راځي او برکت دویمه خبره ذاته یو بله کوم ما تاسو ته ویلي چې دوه خبرې د انسان نور د طبیعي خبرې ډېرې دي علما چې کوم ریسرچ دی د 35 سال هغه دا دي چې دوه خبرې انسان عبادات بالکل تباہ و برباد کوي یو دا چې خېټه کې حرام وي د الله تعالی امداد نه راځي او دویم قاطع الرحمي رشتہ پرې کول په ډېرو خبرو زه بحث نه
رشته پرې کول دا دي چې ستا خورۍ سره ورانه ده، زوی سره دې ورانه ده، لور سره دې ورانه ده، تره سره دې ورانه ده، تره زوی سره دې ته رشته پرې کول وایي چې ته ورانې او هغې سره خبرې نه کوي. لومړۍ خبره خدا د یو حدیث کې راځي چې د دریو کسانو مونځ د ستر نه یو لیش پاس نه ځي. په هغې کې دا طریقې هم شامل دي کوم چې یو بل سره خبرې نه کوي. یو لیش پاس نه مونځ نه ځي. مونږ به ګیرې پرېښي تسبیح هم راسره خو بیړه هم غر کړه. لهذا په دې سوچ وکړئ چې کله مونځ پاس نه ځي د دې طریقې نو بیا د دې حل رایستل پکار. باغوانانو کې یو ډېر لوی جومات دی زه یې سچوم اورمړو کې. اورمړو خلک ډېر جنګجو خلک دي، تاسو ته به د هغې هسټري معلوم وي. زه یې د ډېر مجبورۍ نه ولګولم چې هغلته ډېر زیات قتل مقاتل زیاته شو. الحمدلله په 16 میاشتو کې 545 راضینامې موږ هلته وکړې. نن هم ورشه اورمړ ستا د دیر په شانتې پوره من خلک. صرف په 2001 کې موږ 16 میاشتې خواري وکړه. علما نه هم کار واغېستو، لیزان کونسل نه هم کار واغېستو. د 545 راضینامو په برکت هغه اورمړ دی چې نوم خو یې مشهور دی، خو زه د هغې سره ویلی شم چې هغه ستا د دیر اپر په شانتې نن وخت کې پوره من خلک. موږ پکې صرف کوشش وکړو. نور امداد بیا الله تعالی هغې کې موږ سره کړی. باغوانانو جومات کې یو دوه طریقې نو. د جمعې ورځ وه واړو جوماتونو نه علما هم راځي، خلک هم راځي. ډېر غټ جومات 5000 نه زیاته مجموعه وه. یاره ول خو تا تپوس کوم تنګ شوي خو نه یې لږې تنګ شوی بیا بس کومه هغې کې ما دا حدیث وي چې دا دریو کسانو مونځ د سر نه یو لیش پاس نه دی. هغې کې دغه زنانه هم ده چې په داسې حالات کې شپه تېره کړي چې خاوند جایز مطالبه ونه مني. علما ناست او دا دوه کسان هم دي چې دوی خپل منځ کې ورانه ده او دوی خپل منځ کې خبرې نه کوي. د دې مونځ پاس نه ځي. کوي دي تهجد دې هم کوي، نفل دې هم کوي. دا پیغمبر وسلم حدیث د دې مونځ پاس نه ځي. د دې حل رایستل پکار. هغې کې یو بابا و د 16 سال نه په 15 مرلې ځای باندې په عدالت کې کیسونه چلېدل. یو بابا پاسېد همداسې مجمع نه چې کله ما دا حدیث وي ما ته وایي سچو صاحب لږ صبر شه. داسې روان شو بل سایډ ته د هغه مخالف بابا ناست و. هغه بابا یې د لاس نه ونیو راپایڅه و. وی د دې نه پس بل مشران راځي زما او ستا روغه به کوي. د دې نه پس هم څه پاتې شو. هغه بابا یې غاړه ورکړه وی 4 واړه کیسونه واپس اخلم او دا 15 مرلې ځای ستا شو. او موږ غټ شو، موږ خو تباه شو. بله ورځ روان یو ګور له روان یو او دا زما د پیغمبر سلم وینا ده. ما کومه پیدا وکړه په دې 15 مرلې ځای باندې. یو داسې ماحول جوړ شو، هغه بابا داسې اثر وشو. هغه وی ما تا ته در پرېښی او دوی ما تا ته در پرېښی. اخره کې مشرانو دا فیصله وکړه چې سچو صاحب به دغه موقع ته لاړ شي او دا پیسې سچو صاحب منصره ده چې دا ځای چاله ورکړي. قسم په خدای د پیغمبر سلام په دې حدیث کې یو اثر پیدا شو چې هغه ځای چا قتلو. دا صرف زمون خلوص. زه چې بیا لاړم د چا کور سره چې نږدې و نو ما هغه ته دغه کړو چې زه به ستا کور ته نږدې یم. دې ته کتل پکار. دا دوه خبرې چې یو خېټه کې حرام او دویم قاطع الرحمي. په دې من کار وکړو چې دوه فریقین من په خپل کور کې من دې تر سره وراره سره ځکه چې دا مونځونه ضایع کوي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تنزل الرحمة على قوم فيه قاطع الرحم. په کوم قوم کې چې قاطع الرحم موجود دی په قوم باندې لفظ قوم په قوم باندې دغه نه راورېږي. ٹھیک شو په قوم باندې د الله تعالی رحم نه راوړي. مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمت الله علیه جلد نمبر 9 فتاوی رحیمیه کې د حدیث نقل کړي چې لا تنظر الرحمت علی قوم فيه قاطع الرحم. په کوم قوم کې چې قاطع الرحم موجود دی
رشتې پرې کولو والا موجود دی په قوم باندې رحمت نه راوړي دا نن سبا زموږ څه حل دی چې دغه پټي فصل نه کوي او ورسته ورځ مونږ دغه ته پستۍ ته روان وجه سره او وجه دغه یو مثلا میدان عرفات کې ناست एकदम وای چې وای څوک دی کې قاطع رحم دی هغه پاسي یو کس پاسي یو صحابي پاسي او یو شیبه پس راځي یو مثلا فرمای چې هغه کس پاسي قاطع رحم ځکه موږ یو سوال کوو هغه ته د اسمان دروازې بنديږي لہذا داسې کس کې ویا پاس د سوچ مقام دی چې میدان عرفات دی کوم ځای باندې چې سوال قبليږي زمونږ د اجانو او په میدان عرفات پیغمبر سلام موجود دی او پیغمبر سلام لاس اوچتای او پیغمبر سلام فرمایي چې دلته قاطع الرحم موجود دی د پیغمبر دعا پاس نزي لہذا کس لاړو واپس چراغه پیغمبر سلام ته تاسو کو یوازې تلاړي دا څه خبره وا هغه ته زما ترور سره ورانیو اے پیغمبر چې کله تاوي چې تاسو هغه هم پاس نزي دا چې کس د وجه نو زلارم او ما د ترور نه مافي وغوښته او هغه زما کړم او ما ته د مغفرت دعاګانې وکړې لہذا دا دې زه واپس راځم تاسو اندازو شب قدر طین په کومه وجه واپس واغشتې یو مثلا فرمایي ضرورتم چې تاسو ته به زه د خوشخبری اورم چې شب قدر به په کومه شپه مګر زما د ذهن نه هغه حیثیت خدای پاک واپس واغشتو هغه علم زما د ذهن نه خدای پاک واپس کو ځکه چې دغلته د دوه کسانو خپل منځ کې جګړه وه د دوه کسانو د جګړې په وجه باندې تر قیامته پورې ستا د شب قدر تعین ونه شو دا دونه بد عمل مخزن اخلاق کې لیکي د مصر یو باچو روانو حج ته وزیرانو ورته وویل چې راته حج ته ځې نو دلته بعد اعتماد جوړ شي او خلک به چې دی بیا باچۍ به دې خرابه شي مخامخ ځنګل کې یو درویش پروت دی او هغه ډېره جونه کړي دي او ورځو یو حج به ترې په بیه وایي ستا ملک به بچ شي او حج ثواب به دې موشي چې ورله درویش پروتو السلام علیکم وعلیکم السلام خپله مدعا یې بیان کړه وزیرانو ورته زموږ دا باچا صاحب راغلی دی موږ له یو حج په قیمت راکړي درویش هم څوک هغه ورته وی چې ما ډېر حجونه کړي دي خو ما چې حج له یو قدم اخیستی دی هغه قدم زه د غونډې دنیا په قیمت ورکوم یو قدم دوی چېرې موږ سره مصر یو وړوکی ملک دی او دا 290 ممالک په یو قدم غواړي 290 ملکونه پې غواړي بیا د دې کې روان شو درویشو ته اشاره وکړه وی واپس راشي باچا دا سودا تا دپاره ډېره اسانه ده هغه ته یې مزغه دي خراب دي ته یو قدم ما سره خو یو دونه ملک دی ما لپاره څنګه اسانه ده او ورته درویشو ته وایي باچا په خپله باچاهۍ کې به تا ډېرې فیصلې کړي د انصاف وی او ډېرې مې کړي وی داسې یو فیصله چې تا د دوه فریقینو منځ کې کړي چې په هغې کې ستا یو د ټولو نه کم وخت لګېدلی یو 10 منټه د هغې ثواب ما له راکړه د 10 شجونو ثواب تا له درکړو د 10 منټو څه فیصله ده په دې لار یو سړی روان دی یو بل پورې ولګېده او یو بل ته کنځلې شروع کړي او ته رامخې ته شوې چې ضروره ته په دې ځه او ته په دې ځه یو بل نه معافي دا د 10 منټو خو دا فیصله ده دغه درویشو ته وایي چې زما د 10 شجونو ثواب ستا شو او د داسې یو فیصلې چې تا په 10 منټو کې کړي ډېره د ټولو نه کمه فیصله تا کړي لہذا د هغې ثواب ما له راکړه زما تا سره په دوه تاسو چې کوم دا د جرګې مشران تاسو د الله په نس ډېر اوچت خلک او بیا قرآن کې هم د دې ذکر وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما او بیا پکې ذکر دی که فرض که په دې کې کم فریق خدای پاک چې تا له کوم اختیار درکړی دی سپریم لا دای DDPO ته نه دی ورکړی ګوته خپل اختیار وپېژني قرآن وایي چې کوم فریق ستا فیصله نه مني هغه پسې ډانګې راواله
लड़ो उसके खिलाफ लड़ो। सूरत हशर आयत नंबर 9-10 से हशर ما ذهن नौजी सूरत हशर हाँ हत्ता तफी इला अम्रिल्लाह और फर्ज का दी बिया न मनी नो रवाला और पसी चुका هذا قرآن حکم دے سفریم لادا تدونه کمزور ہے نہیں چې ما فیصله وکړو نه مني رواله چوکا زدا سره ولاړ دا د قرآن فیصله ده تعالی اختیار ورکړی دی ته د الله ملمه خپل حیثیت پیژنه او پریکانو تم دا ویم چې کم سړی خلوص سره ستا په مسله کې پاسېدو دا د الله ملمه دی او د الله ملمه کدي خپکو قسم په خدای کرو غوړ درانه تیر کم سړی چې لالچ نشتا کم سړی چې د چا تل کې کانې نه اچي انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بينهم واتقوا الله اګي به شرط دی لعلكم ترحمون چې تبا چا تل کې کانې نه اچي پتا به رحم کیږي مشر د پارم دا خبره پتا به الله رحم کیږي چې ته چا تل کې کانې نه اچي نو دا چې په دې کار وکړي پریټین چې خپل منځ کې کمران دي هغه تم دا ویم منځونه تللی دي یا د پدې سوچو کې سونه جوړ بیا وسې او کوم مشران چې دي تم زدا ویم چې دې ته وګوره چې ما پسې به کاکا راځي چې راشه زما روغ وکړه خبر شوي دوه کسان وړاندې لاړ شه به زه خبر شوی ما په خپل باندې اکشن والا سو موټو اکشن والا او په خپل باندې کې کار شروع او دا په پریټین خوشحالي باندې راځي زمکه په فصله لکې بدنيتي باندې ختمي چې کله موږ په دې باندې موږ کارو لہذا زما دغه دوه خبرې دي چې یو موږ د اخیرته د حرامونو بچو او دویم قاطع الرحم نه ځان وسات حسد ګور قاطع الرحم کې یو نور به نقصانات دي رشتہ پرې کول خو یو خپل یو غټ نقصان دی او به دې کې نور به نقصانات دي نور دوسه دي نور بداري چې زما چا سره ورانه زما به سره حسدي دا حسد به لازمي وي او حسد باندې چې مثلا فرمایي چې دا ستاني کیاني داسې سوځي لکه اوچ لرګي ته چې ور واچي دي کیاني ختمي دویم غټه بیماری بدای چې زبر دا غیبت خامخا کوم چې چیرته کینم زبر خپل مخالف غیبت کوم او دا غیبت په اړه کې قرآن فرمایي چې دا سیدا لکه د مور وو وخت چې کوي نو په دې کې ډېر زیات نقصانات دا شان حرام ولید ابن مغیره د نو کله چې هغه زه چې هغه هیستوري ګورم نو زه حیران شم چې جب یو قبیس ته بختل خلکو بزان سره چتري وړل چې واپس حفظي کو باران وشوري تاریخ وګورئ تاریخ مکه وګورئ تاریخ مدینه وګورئ لکه چې کله خانه کعبه دیوال ورځيږي هغه وخت مشرک طواف کوي او بل یو خبرم را یاد چې بغیر کفرو به طواف کوي وجه سره هغه دا کیده جوړه چې هغه عظیم خدای دی چې زمونږ دا کپړې ګندای نو چې د خدای کور توهین نه ما ته نن د خدای کور کې سکو ټول موبایل دي تاسو یقین وکړئ دا اوس چې دا دلته راتلم دین وړاندې زلال یو ریسرچ لم تلو عمره مې کوله یو کس بدستور لګیا دی په طواف کې بدستور او پورا چکر برابر کو لګیو او خبرې کوي زو سره خوا کې الکه پټې څنګه دی الکه غویان څنګه دی الکه پلانکی پیسې دی ورکړي کور دی نکړي او دا خوا کې د سره څوک ناسي او ایدان ترور دا خدیلم لګ ورکه چې خبرې وکم د تواب ته حل لکه مونږ باندې واپس نه راځي کله چې ولید ابن مغیره رضی الله تعالی عنہ ایمان نورو خانه کعبه دیوال جوړه وړي قسم ورکړي مړه مونږ ځان ته غیرتین وای د عراق او د شام پورې تجارت کو د خدای د کور دیوال ورځيږي او د دې مونږ سره وسو فکر نشته
ټولو له قسم ورکړي خانه کعبه کې چې د خدای په دې کور کې دا معزز کور دی لہذا حلاله پیسه به راوړی او په دې کې به یې لګو په تعمیر کې یار ما ته د حلال او حرامو څونه تمیز کوو یا چې هغه مشرک و هغه سره څونه غم سورة توبه د کافرو په عباداتو باندې زمونږ علم دغه دی چې مونږ وایو چې کافر خدای نه مني حالانکې کافر چې څونه خدای منه بدقسمت و چې اخره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله غوی نه نعوذ بالله زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی ته هغه ډیر وی دا وړ کارونه به مونږ له دا وداو یو او دا حبل او ببل دا تر مونږ لکه ته وی چې د بوک قسمت د پریش نو دا مونږ خدای نه غواړي دا ډیر دې ته وګوره نه هغه ته د خدای توحید کې نعوذ بالله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې هغه عمل خلق ورنداګي د عبادتو وسقایت الحج و امارت المسجد الحرام سوره توبه وګورئ زموږ حجانو ته ثواب د پاره چټای نه ګوري چې زموږ پاس ثواب وشي چې حجان به زموږ تیر هر کعبه به جوړوله زکات به ورکو سوره انعام وګورئ کافرانو به زکات ورکو عبد الله نوم به خود ګیری به پر خوده نکاح به استا په شانتی وا عائشہ تن فرمای چې څلور قسمه نکاح سره دا تقابلی جایزه کومانو د ډیر زیات خپشل چې مسلمان کوم ځای ته لاړ او دا وسکو زاګي لپاره دا بنیادی دوه خبرې زکوم په دې کارو کوي چې بچي قران ته کینو دا خېټه کې دا کوشش مونږ کو چې دا زده خېټه کې اچويشم چې په دې سوچو او دریم کوم ځای کې چې قاطع الرحمی دا رشتہ پرې کول دي چې په هغه باندې مونږه کار وکړو او وخت خلاړو وخت لري نشته مونږه چې خوشالي د شپېتونه چې ورواوړي بیا خو ډاکټر سره یاره نشي کله به لاس کوږي کله به خو کوږي او چې چیرته ملمزي اما ځان سره د دوای ګوتې بوړي او د محتاجي ژوندۍ دا په مثلا فرمای د محتاجي د ژوند نه امان وغواړي خوشحال با فرمای په ځوانۍ کې هم اوده اوس په زوړوالي په ځوانۍ کې هم اوده اوس په زوړوالي د خوشحال سترګې بیادارې شوې له خوا او شي سادي صاحب وایي بوډۍ ښځه او معطل معزوله تانهدار چې خدای نه کوي نو څه به کوي بوډۍ ښځه او معزول تانهدار چې خدای نه کوي نو څه به کوي ورپوښي زمونږ عمرې زمونږ حجونه یره تاسو یقین وکړئ زه چې هغې ته وګورم یره دا موږ څه کوو ما سره یو کس و عمرې وکړه په سهار نه چې بیا عمره وکړه وایي زه خو سر نه خریم ما خو پرون خریلی دی پارکانو موږ نه پوهېږو 2 لکه روپۍ مو لګو او لاړ شو هغه ځای نه واپس راځو یو مهاجر و ایډیشنل آی جي صاحب ما سره په حج کې مدینې ته چې رالو د علم ته ګوره هغه په خانه کعبه کې خو صفا مروه او طواف او صحیح وي نو هغه ته پیغمبر سلام روزي ته مخامخ لاسونی ونه کوئی پیران هغه ته بدع شرک او داسې لاسونی سره روزي ته لاس منی سره هغه چې هغه لاسونی ایډیشنل آی جي صاحب اوس ریټایر دی هغه کله دا خبره کول مهاجر وای جار دي شم د مدینه حبیبه چې نه دي سپاشت او نه دي مرواشت هلته خو من غرق واچو دام حج دی تاسو سوچ وکړئ ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په روزه کې خو بیا آرام وي که نه یعنی یو کس نه ما خپله تپوس وکړو ما ورته ما شیطانان دي ویشتل که نه یاره تاسو یقین وکړئ ما ته وی خوري زما لیکم پلار وجلو خبره دا ده تا موږ کوم طرف ته روان لکونه روپۍ مو لګو خو بیا زموږ عبادات دي حلال او حرام نه ګورم او لګیا یم مونځ هم کومه او داس چاره دام او په یخنۍ او په ګرمۍ کې دې سوچ پکار دی دا موږ څه کوو زما عقیده دا ده لږ عبادت لږ
دا فرض او سنت راټینګ خیر دی دا شی وکړه چې د خېټې ته دا ګن لاړ نشي دا د ګټو اوبه چې خېټې ته لاړ نشي دا چې لاړلې څنګه چې تاسو لیسین خبره وکړه دغه شان دام د ګټر اوبه دي کنه چې دغه شی لاړ نشي تاسو یقین وکړئ د دعا د قبولیت واحد وجه همدغه او یو شاعر فرمایي چې ځان ته مې لږ پام شو نو زما د ژوند ماښام شو چې ځان ته مې لږ پام شو نو زما د ژوند ماښام شو انسان چې پوهېږي او زه د شپېتو شوم یاره زه د پنځو شپېتو شوم مطلب دا دی په هغه وخت په هغه باندې تېر وي بیا نو ستاسو ډېر زیات شکریه ادا کوم تاسو زما څو خبرو ته کېناستئ او په غور م واورېدئ او زما تاسو سره انشاءالله دا وعده ده کومه پورې چې زه دلته یم هېڅ پته نه لګي رزق بل کوم ځای کې دی کوم دلته دی دا چاته پته نه لګي انشاءالله تاسو چې څه خبره وي څه مسله وي یو خو زما نمبر زما په کتاب لیکلی ٹھیک شوه یو ډي پي او خپل ذاتي نمبر چاله نه ورکړي په دې کرک کې به داسې وم چې زه به یې ماښامه پورې لیونی کړم د کرک خلک ډېر مخکې دي او په ایجوکیشن کې هم مخکې دي لوی لوی افسران هم دي په هره محکمه کې دي خو ما به هغه دا غوږ به مې ماسخوتن خوږېده خو ما به دا وي چې ارمانه به هم خدای تپوس کوي که نه نو ما ته به د مسلو پته وه نو خپل پولیس به هم راته پته وه دا کتاب تاسو باندې تقسیمیږي زه په کتاب پیسې نه علم 17,000 دا کتابونه الحمدلله زما د تنخوا نه او داسې یار دوست دی چې هغه وایي زما رزق حلال دی او زه په دې کې 200 کتابونه یا 500 زه چاپ کوم نو هغه لاس موږ نه رامنې کوو هغه ته موږ وایو چې دا دغه پریس دی او ته دا 10,000 یا 15,000 په دې کې خپل صدقه جاریه چې نو دا خبره ده ځکه چې دا کتاب علما ناسي دا بهترینه صدقه جاریه ده تا که نن په چا وریجې وخوړې خیرات دې وکړو لاړې ختمې شو او زه ته یو بله خبره وکړم موږ دا خیرات د وریجو چې کوو که نه د هغې څه مقصد یې که نه مقصد دا چې خلک لاس اوچت کړي چې زما مړي ته الله بخښنه وکړي ټیک شوه نو چې هغه 500 کسانو په خېټو کې حرام وي نو دعا قبلېږي هسې مثال خبره بهترین صدقه جاریه چې کوم ده چې تا لار کې بمبه ولګوله دا خپل بچی دې په قرآن پوه کو او داسې یو کتاب چې کوم دی په دې کې تا دغه وکړو دا بهترینه صدقه جاریه ده دا کتاب دی دا به په سونو کالو چلیږي او دې نه به خلک پیدا خلي یا تا مدرسې سره امداد وکړو یا تا په جومات کې وکړو یا دې چې تا یو طالب علم ته چې هغه تاسو خبر یې ما بله ورځ په دې طالب علم باندې یو ریسرچ راایستی و دا د مدرسې طالب علم نه دی یاره چې کوم اعزاز الله تعالی دله ورکړی 70,000 فرشتې دا طالب علم چې دارالعلوم ته رواني 70,000 فرشتې دته وزرې غوړی او دی په هغه وزر وروړي دې طالب علم د دې د اعزاز ما ته وړاندې پته نه وه ما ته دا علم دی لہذا داسې طالب علم دی چې د هغه د کتاب وس نه کېږي هغه له کتاب والی دا ټول د دین خدمت او معاشرې نه یو بله بیماري زه به دا ووایم په هر ځای کې ده دلته لږه زیاته ده او د هغې وجوهات هم شته زنانو له دا موبایل په لاس کې مو ورکوي دا تیوالی زنانو نه موبایل والی دویم چې اسلام کوم د پردې حکم را لېږلی دی چا سره چې نکاح کېږي هغې نه پرده وکوي هغې نه زنانه پرده کې کوي دا چې کوم شکایت ستا په دیر کې را روان دي انشاءالله که په دې بنیادي کار وشو دا حل نه دی چې مې هلته ویشتو 2 کیلومتره وړاندې مې سړی هلته ویشتو جینۍ مې دلته راویسته مې دلته ویشته دا د مسلې حل نه دی په وړی کې وشه په بله ورځ په تل کې وشو
بله ورځ تا شیرینګل کې وشو، بله ورځ په دیر کې په برول کې وشو، د شی او ختم نه شو. دا خو د مسلې حل نه دی. مسلې حل دا دی چې راشه علماو ته کښېنه چې قرآن دې باره کې څه وایي، احادیث دې باره کې څه وایي، او د دې څه دباب به څنګه کېږي. زما د کور نه 300 نه زیاتې زنانه الحمدلله موږ زیات کوشش کوو په زنانو باندې چې زنانه قرآن زده کړي. 6 سال کې موږ قرآن ختمو، فقه سره، حدیث سره، خلفای راشدینو خیالات، د امامانو خیالات، اخره کې ورته نچوړ وباسي چې دا دا وایي، دا وایي، دا وایي. اصل خبره ده 6 سال کې موږ یو قرآن ختمو زنانو کې. سرکاري کور کې ما سره زنانه سرکاري کور چې کار کې بیا ځای کې کېږي دې وخته پورې 300 زنانه زما د کور الحمدلله ستا دیر تم راغلي میدان کې دي، او هغې یو انقلاب شروع کړی دی زنانو ته قرآن او دغه تعلیم ورکړي. 4 ماشومان زما حافظان دي، عالمان دي، 1 کال تجوید، 3 کاله حفظ، 6 سال د قرآن علم. د دنیایي تعلیم سره سره 9 سال په مادام لګول. داسې کور والا مې الحمدلله د قرآن مفسره. زمونږ ترجیح ده بلکې هغه ورځ ما یو کلي کچري کې وي چې که تاسو ته علما خپل کردار ادا کوي، تاسو خپل ماشومان ورولئ، خو که تاسو ته د داسې عالم د داسې زنانه ضرورت وي چې هغه ستا علاقه کې عالمه نشته، نو زنانه خو عالمانو ته خو تاسو جومات ته نشئ لېږلی که نه. نو زه سره دا کوی شم چې زه ته عالمه زنانه در کوم ځای ورله ورکوي او راځي. الله دې موږ نه هغه اعمال والي چې خدای پاک موږ نه په هغې باندې خوشحاله شي. دغه کتابونو باندې زما نمبر دی، انشاءالله چې څه خبره تر وي زه حاضر یم. اني ټایم چې زما د راتلو څه مسله انشاءالله زه به رارسم، دا څه خبره به وي. تاسو زما نوټس کې راولئ چې څه داسې خبرې چې هغه زه کوی شم. نو اخره کې زه بیا هم دا خبره کومه چې بچي قرآن ته کېنوئ، کوشش وکړئ چې دا خېټه پاکه کړو او دا قاطع الرحمي ختم کړو. دا 3 خبرې 3 کامل شو، خوشحالي به راځي. یو سړی 3 نه علاوه خوشحالي غواړي، خوشحالي نشته نه به راځي. لہذا اخره کې خالق لا یزال دې په موږ رحم وکړي او الله دې زموږ حامي او ناصر شي. انشاءالله اجتناب الواجی دورانو بس مشرانو ملګرو ټول د خلاص د خدمات کې انشاءالله مختصر د پروګرام د باندې شرکت وکړي او یو ځل بیا د ټول مشرانو په راتلو باندې نظر د ټول شکریا ادا کوم او مولوي صاحب خاص مشران شرکت ته ملګرو. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى العالمين أعظم الواجب وسب طول مرګرو آخر خاتم بالإيمان کا الله تعالی پر خبر باندې چې کوم وخت عمل راکا لا العالمین دا شان نیک وخت صالحان مشران زمون نصیب کا الله پاکستان کے اسلامی قانون نافذ العمل کا رب العالمین په دې ورځ زمونږ اتفاق او اتحاد او محبت نصیب کا تخبل قرآن تکول تخبل قرآن خودل تخبل قرآن باندې عمل کول او قرآن بل تر رسول دا عمل زمونږ نصیب کا الله قرآن موږ د پاره الله تعالی لګلې د توفل حبیب په ذریعہ الله موږ د خادمان غلامان جوړ کا موږ د خپل دین خدمت والا زموږ د پاکستان د افسرانو نه د وزیر اعظم نه تر لاندې طبقې د اخره پورې موږ د خپل دین او د ایمان خدمت والا موږ د خپل دین د خدمت لپاره قبول کا الله کوم غواړو کوم نه غواړو الله موږ د سر د کو نه ورسا موږ د خپل دین د خدمت لپاره قبول کا او زموږ د افسرانو ترقی او خوشحالي د دین د هر طرف نه سره زموږ نصیب کا واخ دا الحمدلله رب العالمین.